السلام علیکم ملګرو. انډیا اخر بنگلادیش لا مینت شروع کی. بنگلادیش ته انډیا ویلی دي چې تاسو ورلد کپ د پاره انډیا ته خامخا راشئ. خیر د تاسو کلاړي مستفیض الرحمن به مونږ آی پی ایل کې دوباره واخلو، خو تاسو انډیا ته ورلد کپ د پاره ضرور راشئ. پرونو آئی سی سی انډیا اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ آمنے سامنے کړي دي په ویډیو کال باندې. بنگلادیش کرکٹ بورڈ اور انډیا کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی دا درې واړه په زوم میټینګ کې رايوځای شوي ورچوال میټینګ چې ول ویل کېږي آنلاین جی آنلاین ملاقات د درې واړو شوی دی او په ملاقات کې دا خبره ډیسکس شوې ده چې بنگلادیش لوبډله به انډیا ته ځي او که نه ځي. تاسو له دې الریډي معلومه وي مختلف ولاګس کې تاسو سره موږ ډیټیل شریک کړي دي چې بنگلادیش انکار کړی چې موږ ټي 20 ورلد کپ دپاره انډیا ته موږ نه ځو او هلته موږ له سکیورټي کنسرنز دي، سکیورټیز ایشوز دي، د دې په وجه باندې موږ انډیا ته ټریول نه کوو د ټي 20 ورلد کپ 2026 دپاره او لہذا زموږ میچز د په سریلانکا کې سکیجول شي ځکه په سریلانکا کې الریډي د پاکستان میچونه سکیجول دي نو ورسره د زموږ میچونه هم سکیجول شي. پاکستان هم انډیا ته نه ځي سکیورټي ایشوز په وجه باندې او موږ هم انډیا ته نه ځو د سکیورټیز ایشوز په وجه باندې. نو بیا آئی سی سی انډیا ته سوال جواب کړی دی چې بنگلادیش خو دغه رنګ وای نو انډیا سره بیا د بنگلادیش او د انډیا خپلو کې لب جب راغلی دی. انډیا د بنگلادیش کلاړي د آی پی ایل نه بهر کړی چونکې صرف یو کلاړي د بنگلادیش په آی پی ایل کې سلیکټ شوی مستفیض الرحمن چې هغه هم بهر کړه دې خبرې نه پس. یعنی پهله په انډیا کرکټ بورډ بدمعشو کچراشه د بنگلادیش په موږ په بدمعشۍ باندې ډراو دمکاو به کو اس مطلب چې د کم مراغات یا کم تعلق زموږ روانو سیریزونه بو سره نه کو نور داسې دمکیانې به ورکو نو کې دې شو اومني خو بنگلادیش کرکټ بورډ نه دی منلی نو هغه نه پس بیا انډیا کرکټ بورډ چې کم دی هغه هم لګ راښکته شوی دی او مینت یې ولا شروع کړی دی چې تاسو ټي 20 ورلد کپ 2026 دپاره انډیا ته راشئ د ستاسو کلاړي به مونږه په آی پی ایل کې دوباره واخلو. خو په جواب کې ورته بنگلادیش کرکټ بورډ هم کرارہ جواب ورکړی دی. بنگلادیش کرکټ بورډ ورلوي که ته اوس زمونږ کلاړیان په آی پی ایل کې اخلي نو اوس زمونږ کلاړیان نه درځي آی پی ایل ته، که ته یې اخلي نو هغه نه درځي. او بل مستفیض الرحمن خبره تاسو کوئ چې به مونږ په آی پی ایل کې دوباره واخلو نو هغه الریډي په پی ایس ایل کې بوک شوی دی. پی ایس ایل کې هغه الریډي خرڅ شوی دی، ډرافت هغه الریډي تللی دی او په ښه کنفرم ده چې په پی ایس ایل کې به هغه خرڅ هم شي. یعنی بنگلادیش ورله هم ښه کراره جواب د انډیا کرکټ بورډ ته ورکړی دی. ورپهله چې کومې خبرې اترې کېدې لکه ورلوي که نه راځي نه دی راځي بس دی پوینټس چې کوم دي دی به موږ د ټي 20 ورلد کپ نه بهر کړو. انډیا چې کوم دی ګوره آئی سی سی از ایکول ټو بی سی سی آی لکه د بی سی سی د انډیا چې کوم افیشلز دي هغه په آئی سی سی کې هم دي لکه جیشا د آئی سی سی چیئرمین دی او جیسا څوک دی پهله د انډیا کرکټ بورډ چیئرمین اور چې کله ول د آئی سی سی چیئرمنی ملو شو او د انډیا کرکټ بورډ چې کم دغه سیټو دغه عہده و دای پرېخه نو یعنی زیات چې کم د آئی سی سی سټاف ته منیجریل پوسټ چې کوم دی کې موستلی انډینز دي او هغه د انډیا په فیور کې زیات فیصله کوي چې مختلف ځایونو کې موږ تاغه ثابت شوي هم دي. خیر دا انډیا او چې د بنگلادیش کومه ایشو روانه ده د هغې حوالې سره اپډیټ سو ستاسو د حوالې سره د تاسو خپله قیمتي رایې موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.